نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناستو او صحابه ورسره وو. آب علیه السلام او صحابه په منځ کې یو بل کې تذکره کوله. نو دغه یو دیهاتي راغی او په مجلس کې کېناست. لږ ټیم نه بعد هغه دیهاتي پاسېد او په جومات کې دندې یعنی مسجد نبوي کې دندې هغه میچازې وکړلې. نو صحابه چې کله وکتل صحابه هغه طرف ته روان شو، ورله ټکولله یا روک تام لا. نو آپ صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې هیڅ ورته مه وایه، یعنې پرېږدئ چې دی میچازې وکړي. چې کله هغه میچازې وکړلې آپ علیه السلام حکم ورکړ چې تاسو لاړ شئ او دا کوم ځای کې چې دی دیهاتي میچازې کړي دي دا ځای صفا کړئ. صحابو چې کله هغه ځای صفا کړ، لږ ټیم وروسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه دیهاتي خپل طرف ته وغوښتل او هغه نه تاسو کو چې ته ولې راغلی او څه شي له راغلی. نو هغه خپل ډېرې زیاتې خبرې وکړي. هغه خبرې هم تاسو شیر کوم. آپ علیه السلام ورته دا خبره وکړله ډېر ښایسته انداز سره، ډېر انتهایي ښایسته انداز سره یې پوه کړ چې دا جومات دی، مسجد نبوي دی او د دې داسې احترامي د دې په حدودو کې دا کولی دا نه کوله، د دې د پاکۍ خیال ساتلی. هغه دیهاتي چې هغه په دې خبرو پوه کړ او بیا یې دیهاتي نه تاسو کو چې ته ولې راغلی، په څه مقصد راغلی. هغې زه د رزق په تلاش کې راغلی یم، وږی یم، روټۍ مې نه ده خوړلې. آپ علیه السلام والله ډېر زیات راشن ورکړ او بیا یې والله یو ګوړه ورکړله د سوارۍ لپاره، یو د بیزو ریوړې والله ورکړ. نو هغه دیهاتي چې یو هغه انتهایی متاثره شو او ډیر زیات متاثره شو او آپ علیه السلام ته وویل چې زما مال جان هر څه په تا قربان. او هغه ځای کې مسلمان شو، کلمه وویله او په تلو ټیم کې لیکي چې په تلو ټیم کې جړل، یعنې سترګو نه اوښکې روان. نو ګورئ ملګرو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم که چا سره به پیش راته، هغه مشرکین او کافرانو انتهایی نرمۍ سره او ښایسته انداز سره. نو نن موږ او تاسو له پکار ده چې موږ هم دغسې پیش شو. خپل په دشمني که کافري نو هغه سره ښایسته انداز سره پیش کېږي چې هغه دین طرف ته متاثره شي او دین طرف ته راشي. علما لیکي چې آپ علیه السلام ځکه هغه ټایم کې هغه دیهاتي منع نه کړ. اوله خبره دا وه که صحابه تللی وی نو چې صحابه تللی وی هغه دیهاتي به اورېدلی و، نو کوم چې هغه پیشاب کول هغه به هغه ټایم هغه تښتېده، نو دا پیشاب به ټول جومات کې خوارې شي. دویمه خبره دا ده چې که دا صحابه تللی وی هغه اورېدلی وی نو هغه به میچازې، ظاهره خبره ده میچازې به بندولې. چې کله انسان میچازې کي او په دغه ټایم کې بندې کي نو دا انسان ته ډېر انتهایي نقصان دی. ډاکټران وي، اطبا حضرات ټول وي چې انسان ته نقصان میلاویږي. او درېیمه خبره ځکه آپ صلی الله علیه وسلم حکم ورکړ چې ودې کې پرېږدئ چې هغه وخت کې د مسجد نبوي کوم مخکې فرش چې هغه داسې دغه نو هغه د خاورې نو هغې به دا میچازې چې کوم وي دا به جذب کولې. نو ځکه آپ صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي.